په پاکستان کې په جبري توګه د لادرکه شو تنانو د قضیې د خواري لپاره د مرکزی کابینې د ځلي کمیټې مشر سېنیټر اعظم نظیر تاړ ویلي چې د لادرکه تنانو ستونزې به د کوټلې خل اړخ تزي. دوی واضح کړی چې دا تنان یوازې پوزي دارو نه دی لادرکه کړي، بلکې دا کسان د ترهګرۍ په ضد سیویلین محکمې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ سره هم کېدی شي. د 9 چهارشنبه پرواز د یاد کمیټې د دویمه غونډې وروسته د شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره خبرو کې سېنیټر اعظم نظیر تاړ دا هم ویلي چې د کمیټې راتلونکي غونډې ته به د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امن مسعود جنجوه او د ځینو سیاسي ډلو استازي هم رابلي. دا په داسې حال کې چې تیرګل پرواز اسلام آباد های کورټ د لادرکه تنانو د ستونزې د خواري لپاره مرکزی حکومت ته وروستي موقع ورکړي او ویلي د حکومت د لړکی کوټلي ګامونه پورته نکړل نو بیا د وزیر اعظم د سپتمبر په 9 نیټه عدالت ته وړاندې شي. د سېنیټر اعظم نظیر تاړ ویناوه چې کمیټې به لږ وخت کې د دې ستونزې د کوټلي او اور خواري اړخ ته ځي. فرحت الله بابر وایي چې په دې کې یو وړاندیز د خفیه ادارې ISI کردار په قانوني چوکاټ کې راوستل، دویم د لادرکه تنانو د موندنې کمیشن لنوي سره جوړول او دغه کمیشن د لومړي غونډې ریپورت عام کول دي. او د دې ترڅنګ د پیپلګون په واکمنۍ کې د لادرکه تنانو د ستونزې د څېړلو د اقوام متحده د ورکینګ ګروپ یو ډله هم پاکستان ته راغلی و او هغوی خو خپل یو ریپورت تیار کړی و. نو ما کمیټې ته وویل چې هغه ریپورت ته هم پبلیک کړی شي. لدې مخکې د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په وړاندې ورځو کې په یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستاني چارواکو په ګډون قانون ناپس کوونکې ادارې او د خیوات عدالتي فوجداري نظام د جبري لادرکو د ختمولو په لړ کې سیاسي عزم څرګندولو کې ناکام شوی دی. په پاکستان کې په جبري توګه د لادرکه تنانو د موندنې حکومتي کمیشن د شمیرو تر مخه د کال 2011 نه تر کال 2022 جون پورې د کمیشن سره د جبري لادرکو 8600 مقدمې ریپورت شوې دي او 8450 قضیې حل شوې او 2230 کسان لا اوس هم لادرکه دي. خو د بشري حقوقو فعالین د شمیرې لدی هم زیاتې خای. پوج دا هم وایي چې د لادرکه تنانو د پیښو چېړلو لپاره د پنډۍ په پوزي مرکز جیچکو کې یو کمیټه هم جوړه کړې ده. په پاکستان کې د لادرکه تنانو پلوان اکثره د ورکو تنانو د موندلو لپاره د خیوات په لویو وړو ښارونو کې احتجاجونه کوي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400